السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمن په حیات آباد کې ابو خلیل عزتمن اخر چا کتر کړ ډېر ښایسته ګلالی ځوان و چې عمر یې شپاړس اوولس کاله و. راځئ مینوالو دا اخر چا کتر کړی دی ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نښان وواچوئ. ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسوي. د ښار د پېښور د حیات آباد اوسېدونکی ابو خلیل چې ډېر ښایسته ځوان و، عزتمن دا به د خپل تورزي سره ګرځېدلو، خرځي ته بتللو. خو مینهوال دا تورزی به د ابو خلیل ته نیم نیم نه پاتې کېدو، ځکه عزتمن چې ډېر ښایسته و. د ابو خلیل به ډېر ښه دوستان و. ټولو دوستانو به عزتمنو د سره به راتلل، په حجره کې به ورسره کېناستل، ګپ شپ به یې لګولو. خو د دې تورزي په نظر باندې به یعنې ښه به نه به راتلل، یعنې ده به نه شو برداشت کوی، ځکه عزتمن چې د دې تورزي دا ابو خلیل خوښ شوی و او بل چا سره یې یعنې په ګرځېدلو باندې خوښ نه و. دا بل چا سره وګرځي او بل چا سره ګپ شپ ولګوي. چې اخر عزتمنو دغه خپلو تورزي سره ابو خلیل یوه ورځ باندې روان شو او ورته ویې ویل چې ستا اخر ما سره څه کار دی چې ته ما د یو نه منې کړې، بل بیا د بل نه منې کړې، ته زما اخر څه یې او ستا مقصد اخر څه دی. مینهوالو دغه د تورزي ورپسې تمانچه اخیستې ده او د خپل د تور زوی بې دردۍ سره وژلی دی. دغه تورزی یعنې بیا یې تښتېدلی دی او ابو خلیل یې په ځای باندې پریښی دی چې مینهوالو سخت شوی دی. دا مړ پروت دی، بیا خلکو اوچت کړی دی، هسپتال ته وړي، بیا کېدی د پوسټ مارټم شوی دی. هغې پوسټ مارټم کې عزتمنو دغه راپورټ راغلی چې دا یعنې ده سره اول چا یعنې غلط کار کړی، د هغې نه بعد بیا یعنې دا وژلی دی. چې مینهوالو اوس نو هغه تورزی ګرفتار شوی دی چې کوم یې تورزي دا وژلی دی. زموږ د عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.